بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله العزیز مونږ د هدایت النحو کتاب شروع کوو. کوشش په زمونږ دا وي څنګه چې علم النحو هم ډیر په اسانه طریقه حل کړی دی او دغه شان نور د صرف کتابونه، د ارشاد الصرف کتابونه، دغه شان طریقه العصریه کتاب، څونه کتابونه چې مونږ مخکې آسان حل کړي. کوشش په زمونږ دا وي چې هدایت النحو کتاب هم داسې په اسانه طریقه باندې حل کو. تاسو به راته دعاګانې کوئ ان شاء الله. امید دی چې تاسو سبا زمونږ دا سبقونه ډیر زیاته فایده درکوي. نن به ان شاء الله مونږ چې کله کتاب شروع کوو زمونږ د اسلافو دا طور طریقه ده چې کله یو کتاب شروع کوي د هغه کتاب د شروع کېدو نه مخکې دعا وایي. نو اول به درود شریف ووایو، بیا به هغه دعا ووایو، د هغې نه پس به بیا اخره کې بیا درود شریف ووایو. نو چې کله انسان د دعا نه مخکې او وروسته درود شریف ووایي هغه دعا الله پاک ضرور قبلوي. نو درود شریف وایو: اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس دعا وایو: اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسره لنا وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اوس ان شاء الله مونږ کتاب شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بس دومره به نن مونږ خطبه وایو. اول مختصر، ډیر تفصیلی به مونږ ځکه نه وایو چې هغه بیا تاسو ځان له شرح هم کتی شئ او د مدرسو کې استادانو هم تاسو پوره تفصیلي اورېدی شئ. نو دلته به مونږ په بورډ باندې د دنیا خلک اوري. نو کوشش به زمونږ دا وي چې مختصر ډیر بحثونه پکې نه کوو. چې کوم ځای کې د بحث ضرورت وي هلته کې به مختصر بحث کوو، چې کوم ځای د بحث ضرورت نه وي نو هلته به بحث نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف رحمه الله کتاب د بسم الله نه ځکه شروع کو چې د قرآن پاک اتباع وکړه، د حدیثو اتباع وکړه او د سلف صالحین اتباع وکړه. بس دومره خبره به پکې وکړو ځکه قرآن پاک د بسم الله نه شروع دی. نو مصنف رحمه الله کتاب د بسم الله نه شروع کو او قرآن احادیث د بسم الله نه شروع دي. نو هغه مصنف رحمه الله کتاب د بسم الله نه شروع کو او په حدیث کې راځي کم کار چې بسم الله سره وشي نو هغه کې برکت وي او کم کار چې بسم الله سره ونشي هغه نیمګړی وي، بے برکت وي، نیمګړی وي. مختصر ډیر تفصیلی پکې نه ځو. بیا بل یو اعتراض راځي، د دې اعتراضاتو او جواباتو د دې نه هم ځان ساتو ان شاء الله. زما کوشش زما موږ څنګه آسان انداز کې د خپلو استادانو نه ویلي هغه طریقې سره به وایو. خطبه کې بیا الحمدلله رب العالمین نه مصنف رحمه الله د کتاب ابتدا ځکه کړې ده چې د قرآن اتباع کړې ده. قرآن پاک هم الحمدلله رب العالمین نه شروع شوې ده. دغه شان په حدیثو کې هم راځي چې کم کار د الحمدلله سره شروع شي نو هغې کې هم برکت وي او نیمګړی نه وي، او که د الحمدلله سره شروع نه شي نو هغه نیمګړی وي، دمبوري دا ورته وایي، یعنی نیمګړی وي. ښه، او بیا د سلف صالحینو اتباع هم کړی ده چې ټول زمونږ څومره اسلاف تیر شوي هغې به هم د الحمدلله رب العالمین نه ابتدا کوله. ټیک شو جي. اوس اول مونږ د مصنف رحمه الله مختصر حالات وایو. د مصنف رحمه الله مختصر حالات وایو. زه د دې هدایت النحو د مصنف نوم چې دی که نه هغه محمد دی، محمد. ټیک شو جي. او کنیت چې دی که نه کنیت، چې کنیت ابو حیان دی، ابو حیان. نو د ده پوره نوم داسو، اول به کنیت واخلي بیا به پسې دویم نوم واخلي. نو دا داسې ویلی کېږي ابو حیان محمد، ابو حیان محمد. او د پلار نوم ابو یوسف دی، ابو یوسف. د پلار نوم ابو یوسف دی. ٹھیک شو. نو د ده پوره نوم به بیا داسې ویلی کېږي ابو حیان محمد ابن ابي یوسف. ابو حیان محمد ابن ابي یوسف. ابو حیان کنیت ته، محمد نوم دی او د دې ابو یوسف زوی دی.
ټیک شو. نو پوره نوم یې شو ابو حیان محمد ابن ابي یوسف. دا د مصنف نوم دی. د دې کتاب دا هدایت النحوی کتاب چې چا لیکلی دا د هغه نوم دی. او د اندلس خار نه دی، اندلس خار، اندلس خار. دا اندلس یو ملک دی، د هغې یو خار دی، د هغې خار نوم غرناطه دی، غرناطه، غرناطه. نو په غرناطه خار کې د اندلس په غرناطه خار کې د شوال په میاشت کې، شوال میاشت چې ده که نه، د شوال په میاشت کې په 654 هجري کې پیدا شوی و، 654 هجري کې پیدا شوی و. پوه شوې جي. او ابتدایي عمر کې د قرآن پاک حفظ کو، بیا علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث او علم فقه کې مهارت حاصل کو، ډېر لوی مهارت یې پکې حاصل کو. او د چې دی که نه علامه سیوطي رحمه الله یو کتاب لیکلی د نحوي کتاب جمع الجوامع. هغه فرمایي وایي ما چې په دې خپل جمع الجوامع کتاب کې څومره مواد را جمع کړي که نه، څومره لیکل مې کړي د نحوي باره کې، نو هغې کې ما ډېر زیات علم د ابو حیان د دې کتابونو نه حاصل کړی دی، د چې په نحوي کې کوم کتاب لیکلی دی. او د دې ابو حیان محمد ابن ابي یوسف رحمه الله د زمانې یو لوی عالم صلاح الدین صفوي رحمه الله، صلاح الدین صفوي رحمه الله، دلته لیکم هم درته صلاح الدین صفوي رحمه الله. هغه وی کان امیر المؤمنین فی النحو، چې دا ابو حیان محمد ابن ابو یوسف چې دی وایي دا د نحو امیر المؤمنین دی. د ته چې په علم النحو کې څه د نحو په نحو کې چې څومره مهارت حاصل دی وایي دونه بل چاته حاصل نه دی. وایي دا د زمانې د نحو امیر المؤمنین دی. ټیک شوه جي. نو او د ده په شاګردانو کې د دې ابو حیان محمد ابن ابي یوسف رحمه الله په شاګردانو کې ابن عقیل او ابن هشام رحمه الله په شان ممتاز علما شامل دي. ابن عقیل رحمه الله چې دی دا هم دغه شاګرد دی د دې ابو حیان رحمه الله، او ابن هشام رحمه الله چې دی هغه هم د دې ابو حیان محمد ابن ابي یوسف رحمه الله د هدایت النحوی د مصنف شاګردان دي. دا دوه شاګردان دي. ټیک شو جی. او د ده په استادانو کې ډېر لوی لوی استادان دي. ابو محمد عبدالحق رحمه الله، دغه هغه نه د قرات کم د قرآن پاک د تجوید کم علوم دي هغه د دغه نه حاصل کړي دي. بیا نور علما دي، استادان دي، بلا استادان دي. او د عراق، شام، مصر، حجاز، یمن دې ملکونو ته علمي سفرونه کړي، دغه ملکونو ته بتلو د علم زده کړې دپاره. دا د هدایت النحو مصنف رحم الله. او دا چې کله وفات شوی دی نو د تاریخ وفات 743 هجری یا 745 هجری. څوک وایي 743 هجری دی، خو زیاتتر خلک وایي 745 هجری کې د وفات شوی دی. 745 هجری 945 کاله یعنی 945 هجری کې د وفات شوی دی. نو دا خو د مصنف رحم الله مختصر حالاتو. خطبه اوس وایو جی. الحمدلله رب العالمین. الحمد چې دی، الحمد کې چې دا کم الف لام دی که نه، الف لام، نو دی الف لام ته استغراقي وایي، یا دا استغراقي دی یا جنسي دی. د الف لام خپل څلور قسمونه دي. اول ذاتی دوه قسمونه دي، الف لام اسمی، الف لام حرفي. بیا دا الف لام حرفي چې دی د څلور قسمونه دي، الف لام استغراقي، الف لام جنسي، الف لام عهد ذهني، الف لام عهد خارجي. نو موږ به دلته کې صرف دومره زده کوو چې الف لام استغراقي معنا ده چې څومره د تعریف الحمد معنا ده ټولې دنیا کې چې څومره تعریفونه کېږي د هغې یو لایق ذات صرف د الله ذات دی. نو تمام تعریفونه، ټول تعریفونه لله د الله دپاره دي، یعنی دا ټول تعریفونه د الله دي. رب العالمین چې رب معنا پرورش کوونکی، یعنی په آرام آرام د یو څیز تدریجن پرورش کوونکی. ٹھیک شوه. نو رب دا په اصل کې دی راببون. ٹھیک شوه. خو بیا د تخفیف دپاره دا الف ختم شو، یو با په بل با کې مدغم شو، نو ربون شو. نو رب العالمین. عالمین دا د عالم جمع ده. دا عالمین چې دی دا د عالم جمع ده. عالم
یو جهان ته وایي عالمین ټول جهانونه یعنی د انسانان یو عالم دی جنات بل عالم دی فرشتي بل عالم دی اسمانونه بل عالم دی ځمکې بل عالم دی ځنګلونه بل عالم دی زناور بل عالم دی مارغان بل عالم دی نو دا ټول د دې عالم جمع بیا عالمین راغی نو رب العالمین چې د ټولو جهانونو پالونکی دی رب العالمین چې د ټولو جهانونو پالونکی دی الحمدلله ټول تعریفونه د هغه الله دپاره دي رب العالمین چې د ټول جهانونو پالونکی دی د ټول جهانونو پالونکی دی والعاقبة للمتقین او عاقبت ته وګورئ عاقبت انجام ته وایي بدلې ته وایي عاقبت انجام ته یا بدلې ته وایي بدلې ته نو بدله وایي د متقیانو لپاره بدله ده انجام دی نو د انجام خو ښه هم کیدی شي بد هم کیدی شي انجام خم کېدی شي بد هم کېدی شي که ښه کار دی وکړو خو د هغې بدله به راته ښه میلاویږي که بد کار دی وکړو د هغې بدله به راته بده میلاویږي نو دلته کې د په دې عاقبت نه دلته کې خیر یا حسن العاقبت یا خیر العاقبت خیر العاقبت نو خیر مضاف کا العاقبت ولا مضاف الیہ کا نو دلتا مضاف محذوف تے خیر العاقبت بہترین انجام کل انجام انجام خیر العاقبت د خیر انجام خیستا انجام حسن العاقبت کته خیر العاقبت راولی او کته حسن العاقبت راولی دوانه راوسته شي ٹھیک شو نو دلته یا حسن العاقبت محذوف ته یا خیر العاقبت محذوف ته نو خیر العاقبت بهترین انجام للمتقین د متقیانو لپاره ده متقین چې کنه متقین دا د متقی جمع ده متقی یو کس ته وایي او متقین دا ډیرو کسانو ته وایي نو متقی چې کنه متقی دا پرهیزګاره ته وایي پرهیزګاره چې د ګناهونو نه او د الله د نافرمانی نه ځان ساتي هغه ته متقی وایي ٹھیک شو نو خیر العاقبت للمتقین بہترین انجام د متقیانو لپاره دی بہترین انجام د متقیانو لپاره دی والصلاة او رحمت ته نازل شي والصلاة او رحمت ته نازل شي نو دا صلات نه دی صلات دا صلات درې قسمه دی کله د صلات نسبت الله جل جلاله طرف ته وشي کنه نو بیا ته رحمت مراد دی رحمت او کله د صلات نسبت دا فرشتو طرف ته وشي نو بیا ته استغفار مراد دی استغفار ٹھیک شو استغفار او کچرته د دې صلات نسبت دا انسانانو طرف ته وشي کنه انسانانو طرف ته نو بیا د دې نه مراد تسبیح ته تسبیح نو صلات درې قسمه استعمالیږي که د الله جل جلاله طرف ته نسبت وکړي نو د صلات نه مراد رحمت دی نو رحمت دی نازل شي علی رسوله د هغه پر رسول کې چې کوم دا ها ضمیر دی نو دا الله جل جلاله طرف ته راجع دی صلات یعنی رحمت دی نازل شي علی رسوله د هغه پر رسول محمدin چې محمد صلی الله علیه وسلم دی ٹھیک شو نو دلته کې د صلات نسبت الله طرف ته شوی دی نو موږ به د رحمت معنا اخلو او چې کله د صلات نسبت فرشتو طرف ته شي نو بیا به استغفار معنا اخلو او چې کله د صلات نسبت دا د انسانانو طرف ته شي نو بیا د تسبیح نو ګورئ دا رحمت چې دی د الله جل جلاله طرف ته نسبت شوی دی او استغفار معنا ته کله اخیستی شو چې کله فرشتو طرف ته دغه وشي فرشتو طرف ته نسبت وشي او د تسبیح معنی ته کله اخیستی شو چې کله انسانانو طرف ته انسانانو طرف ته نسبت وشي انسانانو ٹھیک شو جی نو دلته د الله جل جلاله طرف ته نسبت شوی دی نو والصلاة رحمت دی نازل شي علی رسوله د هغه پر رسول کې چې راکم ها ضمیر دی د الله جل جلاله ته راځي دی دا اصل کې دی علی رسول الله علی رسول الله نو د الله جل جلاله په ځای باندې د ها ضمیر راوړی دی دا یو ها ضمیر نو رسوله معنا نه د الله رسول د هغه رسول ٹھیک شو نو رحمت دی نازل شي علی رسوله د هغه پر رسول محمدin چې محمد صلی الله علیه وسلم دی د هغه پر رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم دی په هغه دی رحمت نازل شي ٹھیک شو و آله او د هغه په آل باندې نو د آل نه مراد څه دی ګورئ د آل نه مراد ټول متقیان پرهیزګاران امتیان دي یو خبره شو دویم د آل نه مراد بنی هاشم او بنی عبدالمطلب دی د دریمه خبره د آل نه مراد صرف بنی هاشم دی څلورمه خبره د آل نه مراد ازواج مطهرات د نبی علیہ السلام بیبیانې او لوریانې او د نبی علیہ السلام زومان دي
ټیک شو او بچیان چې څومره دي هغه دي. او پنځمه خبره د آل نه مراد اهل بیت دي. ٹھیک شو. خو دلته د آل نه مراد ټول متقیان پرهیزګاره خلک دي چې څوک متقیان پرهیزګاره تهجد گزاره قرآن خانه نیکان علما صلحا متقیان پرهیزګار مجاهدین مبلغین او مدرسین دا ټول ته مراد دي ښه و آل نه. و اصحابه اصحاب چې دی کنه اصحاب دا ټول صحابه په دې کې و اصحاب چې دی کنه اصحاب دا د صحبون جمع ده د صحبون او دا صحبون چې دی کنه دام جمع ده دا د چا جمع ده دا د صاحب جمع ده صاحب. ٹھیک شو. نو د صاحب جمع چې کنه هغه صحبون دی او د صحبون جمع اصحاب درځي اصحاب. او اصحاب څه ته وایي؟ صحابي چاته وایي؟ صحابي هر هغه چاته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو لیدلی په هغه ایمان راوړی او د هغه ایمان په حالت کې بیا د دنیا نه رخصت شوی هغه ته صحابي وایي. امید دی په دې به تاسو پوه شوئ. صحابي چاته وایي؟ دا د صحابي تعریف دی. صحابي هر هغه انسان ته وایي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو لیدلی یو خبره په خپل سترګو لیدلی دی نو دته صحابي وایي. او چې ایمان یې پرې راوړی دی او بیا مرتد شوی نه دی او ماغه د ایمان په حالت کې د دنیا نه رخصت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او په خپل سترګو لیدلی او د هغه ایمان په حالت کې د دنیا نه رخصت شوی دته صحابي وایي. نو اصحاب نه مراد صحابه دي صحابه. او اجمعین د اجمعین نه مراد ټول پټوله دا اجمعین چې دی کنه دا د اصحاب او د آل د دې آل د دې دواړو د تاکیدي لفظي دی د تاکید دپاره راغلی دی چې ټول آل د نبی علیه السلام او ټول صحابه رضوان الله عنهم اجمعین دی باندې دی د الله رحمت نازل شي. د الله رحمت دی د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم چې محمد صلی الله علیه وسلم په هغه دی د الله رحمت نازل شي. او د و آله کې چې راکم ها ضمیر دی دا محمد صلی الله علیه وسلم ته راجع دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې دی ټول د الله رحمت نازل شي. و اصحابه او د محمد صلی الله علیه وسلم په اصحاب باندې د الله رحمت نازل شي اجمعین ټول پټول یعنی پټول باندې. ٹھیک شو. پټول آل باندې او پټول صحابه باندې. نو اجمعین چې دلته راغی کنه نو دلته په شیعاګانو باندې سخت رد وکړو چې دلته کې چې کله اجمعین وي کنه نو ټول پټول صحابه باندې د الله رحمتونه وي. نو دلته کې د شیعاګان چې دي دا بس صحابه نه مني ابو بکر رضی الله عنه نه مني عمر رضی الله عنه نه مني عثمان رضی الله عنه نه مني دا بس صحابه پکې دی نه مني. ٹھیک شو. نو دلته کې په شیعاګانو باندې سخت رد راغی د هغې مخالفت دلته کې وشو. نو دا زمونږ د هدایت النحو اولنی درس و. امید دی چې تاسو ته ډېره فایده هم شوي وي او ما کوشش وکړو چې یاره زه آسان انداز کې او ډېر زیات تفصیلي هم پکې نه ورځم. نن سبق ځکه اوږد شو چې موږ پکې یو خو د مصنف حالات بیان کړ بل په بسم الله مختصر خبر وکړه په الحمد مختصر خبر وکړه او بیا دی خو په سبق کې چې کم د ضرورت خبرې وي هغه هم پکې وکړئ. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. د دې درس ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ دا ځان سره ولیکئ او بیا یې یو ځل واورئ. اول یې واورئ بیا سکرین شاټ واخلئ بیا یې ځان سره یو ځل بیا واورئ. نو انشاءالله تاسو ته به دا ډېر مضبوط یاد شي. نو دې نه پس به انشاءالله مونږ د خطبې نه پس چې کوم د اما بعد دی او د هغې نه پس کوم مقدمه ده هغه به انشاءالله وایو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.